بسم الله الرحمن الرحیم. ټول وخت ایم پی نیوز شکریه کوم تاسو زموږ د ایونټ په ورکول راغلی. هغې نه بعد نن څلور کاله مخکې چې کله منتخب شوم زموږ ټولو دا کوشش و چې یاره دې کلي له خیر ښېګړه راوړو. په هغې کې زما یو کردار و چې هغه ما ته د ابادۍ یو غټه حصه په والا وه چې هغه یوت و چې د یوت سره ریلیټډ مثالي مسایلو ما کوشش کوم چې زه هغه پوره کړم. نو زه دې دفتر ته چې زه راغلی یم زما دا سوچ و چې یاره دلته کې به ما ته ډېر زیات فرنډونه میلاوي چې زه به هغه یوت دپاره په هغې کې څه وکړم. خو اصل کې زموږ د صوبایي حکومت ناکامي ورته ویلی شي چې یاره د یوت دپاره او خاص کر د مزدور کسان دپاره د دې کې هېڅ نه وه. دلته زموږ د کونسل سکرټري صاحب هغه ناست دی چې دلته کې چې میټینګ کېدو نو پیسې به پکار وي نو پیسې به یې په لار کوڅو کې لګېدې چې یاره لاره جوړوم غواړي کوڅه جوړوم غواړي وټیک به غواړي. نو دوی ته ما ته ویل د میټینګ نه راځي. ما وویل یاره زه د میټینګ ته راشم خو نو لارې کوڅې وټې زما نه دي خوښې. ځکه چې زموږ چې په خپله پي ټي آی والا یم زموږ د دنیا لارې کوڅې جوړېږي زه هغې ته بیا به نه ودرېږم. نو د هغې باوجود لکه دلته کې ویلې چې کونسل له طرفه د سپورټس لپاره څه فنډز ونډز نه وو. راټول ناست دي نه دي ایشو شوي چې یاره ما د سپورټس له یا ایجوکیشن له یا د یوت د نور مضمون لپاره ما څه فنډ منډ چا نه دی راکړی. د دوی پکې څه غلطي نشته خو د صوبایي حکومت هغه ایکټ داسې و چې دا ټولو ته باونډ و چې یاره دا پیسې د سپورټس په مد کې نه دي لګېدلې دا په دې کې صرف په لار کوڅو کې لګولې چې دغلته به یې لګېدې. زما په خپله د لارې کوڅې نه دي خوښ. د هغې باوجود ما بیا خپل کوشش شروع کړی. ایم پی اے پسې لاړم د ایم این ایس پسې لاړم چې یاره په کونسل کې دغه شانتې موږ ټول تړلي شوي وي چې یاره دا پیسې د دې نه بغیر بل ځای کې نه لګي. نو ته زما سره داسې خلاص وکړې د هغې ما د سره ایم این ایس د واتسیپ پسې لرې وم. بیا ډاکټر عبدالرحمن چې کوم دی د سیندای ناظم دی د هغه ته مې سوال مینت کړی و. نو زموږ د کلي ډګرونه که تاسو د حال وګورئ نو دا لاوت داسې نه وه. دا زموږ جنازګاه ده مو عیدګاه ده په دغه نیت باندې مو ماشاءالله ډېر خوري برابر کړه. د هغې نه علاوه د سپورټس دنیا ایونټس مونږ کړي د ځوانانو لپاره چې د ځوانان د سپورټس طرفه راغبه شي او د ایجوکیشن طرف ته راغبه شي او د خاص کر د سوشل میډیا دور دی چې د موبایل هم راوښکول چې یاره یو هیلث اکټیویټي ته راشي او بیکګراونډ کې خپله دی ورسره خپله د مینې د محبت هغه وخت تېر کړي. موږ خپل بھرپور کوشش کړی دی. د هغې باوجود په دنیا کوتاهان زموږ شوي ځکه چې انسانان یو په هغه قصدن نه وي په غلطۍ باندې به شوي یا زموږ سره لیک اف سورسز زموږ سره دونه سورس نه و چې یاره مونږ هغه پوره کړی وي. نو زموږ بس څه خبره نشته دی. دا ټول مشران دي خپل عزت یې وخت تېر کړی دی او ټولو څه بھرپور کوشش کړی دی چې د کور کلي له څخه ښېګړه راوړو. که په کوم ځای کې زموږ نه کار نه دی شوی نو هغه به مونږ داسې وو چې زموږ سره په فنډز نه ولو یا به مونږ ته څه لار نه وولو چې دې سره څه شوي. ډېر مننه. ډېر شکریه ده. موږ د خپل څلور کاله دور ناظم صاحب او د ټولو دغه سره څه ګام نه دی راغلی چې یاره دا کار دې ونه شي دا کار صحیح طریقه باندې وشي. یا د لارو دی که د ولو دی که نور څه داسې دغه راغلی دی نو هم په شوق سره په دغه باندې خپل مناسب که د بجلۍ کار راغلی دی که دال کوڅو راغلی دی که نور څه داسې راغلی دی که زموږ فیس دغه نه دی راغلی چې یاره په دې خبره باندې منتقل شوي یو چې یاره دا کار وشته کېږي څه پیدا وشي. زه خو د ټولو نه مخکې مزبل صاحب چا شکریه ادا کوم چې دوی راغلو او زمونږ د اخرنی کوم چې ټرم زمونږ د څلور کالو دا ختم شو او د دې ډېر مشکور یو چې مونږ اوس دوی د خپل څه ټایم راکړو. نو ظاهره خبره ده زمونږ خو دلته کې کوم چې زمونږ الیکشن شوی او د هغې څلور کاله ټرم پوره شو. د دې څلور کالو کې مونږ ته چې کوم دوه پیرې ریلیز شوی ده نو زمونږ درېیمې پیرې هغه نه شو. لکه د پانډغنو دلته کې څوک وایي چې کارونه دي نو هغه مخصوص مونږ په دې ځای کې په دې میټینګونه شوي دي او د ټولو کونسلرانو هغې ته خپل حصه په دې کې میلاو شوي ده. ارشد علي زمونږ ناظم صاحب ډېره شکریه ادا کوم محمد ایوب باچا چې دوی مونږ خپل دغه راکړی دی په هغه وخت باندې نو دونه به رسېدو چې په هغې به ګلۍ نه پوره کېدی. د دې نه علاوه موږ کوششونه کړي چې یاره دې کلي له بهر نه دغه راځو خو لکه د صوبایي حکومت چې کوم فنډ دغه له ورکوي دا د نشت برابر دی. نو که زموږ نه څوک راځي او که فرض که د ګورمنټ ولګي او دا کوم چې لارو کوڅو یا د بجلو دا کارونه دا په کونسلرانو باندې نه کوي نو دا الیکشن یې دومره ورې نه کوي. زما خو دغه دغه دی چې په کار یو ډول اختیارات ورکړي او فنډونه ولرکړي هسې خفګانونه به د خلکو د کورنو جوړ شي په دې الیکشن کې او بیا د هغې نه بعد د یو د بل سره په کډونو باندې خلک دغه نه کوي. نو که فنډ نه وي او خلکو ته اختیارات نه نو نور دي زوی مې چې دا الیکشن یې دونه کوي مهرباني دې وکړي. دا ده که نه چې یو کونسلر لکه دا خو غټه ایریا
د کوټه ده لکه کوټه غټه ایریا ده په دې کې خو دوه نایبرهوډ لکه دغه دي نو زمونږ چې دا کمالاکه ده دا ښه ډېر پاپولیشن دی او لکه په کار دا ده چې دوی ته د دې مطابق لکه میلاوي دي نو موږ ته کوم د زمونږ سره چې دا بل کوټه غربي ده هغې ته یو شان پڼ میلاویږي او د هغو زمونږ لکه زمونږ نه د هغو ابادي ډېره زیاته کمه ده په کار ده چې هرې علاقې ته د خپل ابادۍ مطابق پڼ میلاویږي او اختیارات هم داسې میلاویږي دا څوک چې کار کوي هغه لکه فرض کړه 10 لکه راوځي نو هغه کار ټول د 2-3 لکونی او د حکومت په 10 لکه روپۍ د لاړې شي او کار د ټیکهدار په لاس کېږي نو هغه ټیکهدار یې په خپل ځای کوي هغه چې دې ځای ته رارسي نو تقریبا داسې ووایي چې لکه 20% کار پرې پیسو نه کېږي په کار دا وه چې دا کار د دې علاقې کې په دې یا ټینډر کې دی په دې علاقې کې ښکاره نو که د 2 لکو لار تاسو په 50 زره کوئ جدا خو بیا ډېر ګران کار دی لکه هسې پڼ ځایه کېږي او د دې باقاعده واپسې دي په دې بس که مونږ هم کوم کارونه کړي په کار دا ده چې په دې بس کسان وګوري چې دا وګوري چې یاره دا شوي دي که نه دي او غلط شوي دي د دې بعد چک اینډ بیلنس پسې بیا وروسته نشته ده خو ډېر خبره ده خو د اختر په ورځ چې کله دوی هغه وکړو که نه او یاره تاسو هغه او ځای 3 ورځې پراته وو ټیمې وایي چې موږ په مانیار کې لګیا یو تاسو ته هم د دې خبرې پته ده بیا مې محترم وکړو ما یاره تاسو د کوټې څه چل کوئ وایي بریکوټ ته بیا وایي پرتی ده نو کوټه چې دی دا زمونږ په دې ټیمې کې لږ په اخرنۍ فاصله کې راځي د هغو سره دونه دغه نشته چې دا کچره او یا د علاقې دا مسایل دوی له پکار دي چې د ګورنمنټ له چې دې دغه لا غټ ګاډي ورکړي او ورسره به کې په دې کې لکه نور عمله برتي کړي نو دا د لساتو کسانو کار نه دی پخوا خو به د خلکو خپل ډېرانونه او لوزانګه به یې په کورونو کې زګونه پرېښودل اوس هغه ځګونه چې دي ځمکې په خلکو باندې ورو راتنګېږي او ټیمې دا لکه مونږ پکار ده چې بیا دلته که دوی دلته کې خپل خدمت نه شي کولی نو ټیکس له دوی نه راځي کوټې ته آینده خو زمونږ دغه ختم شو مونږ په لکه کونسلر سړي له پکار دی چې دی احتجاج ونه کړي دی خپل خبره به راورسوي نو ناظم صاحب دا دی ناست دی مونږ په دې باره کې 2-3 پیرې ته ځو هغه ووایي چې نه دغه به یې صوبایي حکومت دا شی پاس کړی او دا کار به تاسو به دا ټیکس هم ورکوئ او کار چې دی نه کېده او کېده زموږ سره عمله ډېره نشته نو لکه موږ به د روسو خو په هغه دغه سره نه راځي کوم چې په بریکوټ کې صفایي کېږي او په شموزو کېږي پکار ده چې کوټې په دې بازار کې او کوټې په دې علاقه کې وشي ډېره مننه